محترمو د حضور صلی الله علیه وسلم یو عجیبه واقعه کتابونو ذکر کړی ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د غزوه بدر د پاره لاړو نو من اولیدل چې د حضور صلی الله علیه وسلم نږدې یو دوه کسان دي او د هغې تعلق د دشمن د قبیلې سره او یو تعلق د قریشو سره او یو غلامو د عقبه ابن ابي معيط غلام چې کله منګه په دیو پسې لاړو په دې دوو کسانو پسې نو قریشي چې کومونو هغه چرته پټ شو. هغه غلام د عقبه ابن ابي معيط غلام چې کوم دی من گرفتار وای من د دې نه تپوس کو. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې کسان سو دي ستاسو د هغې خلکو تعداد څو دی د لښکر؟ نو په جواب کې هغه به صرف وایي دا وي چې د الله په ذات چې والله د هغې تعداد ډېر زیات دی، والله د هغې تعداد ډېر زیات دی، د هغې طاقت ډېر غټ دی. نو کومه مسلمانان چې وایي زموږ سره و نو هغه د عقبه ابن ابي معيط دا غلام یې وهل شروع کړه. صحیح جواب ولې نه وی؟ صحیح تعداد ووایه که نه؟ نو هغه بیا هم تعداد ونه وي د هغې باوجود حضور صلی الله علیه وسلم لی راوست دا غلام. حضور صلی الله علیه وسلم کوشش وکړو چې دا ماته چې کومه دی تعداد ووایي، خو هغې بیا هم هغه خبره کوله چې د هغې تعداد او طاقت ډېر زیات دی. کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د هغې نه په عجیبه انداز باندې سوال کوي، وایي دا راته ووایه، تعداد مه وایه، دا راته ووایه څو اوښان ذبح کوي؟ هغې وایي 100 اوښان ذبح کوي. حضور صلی الله علیه وسلم فوراً ووایي هغه 1000 کسه دي. ولې؟ ځکه چې یو اوښ دا چې کومه دی نو د 100 کسانو دپاره هغه کافي کېږي. بس د دې نه اندازه ولګوله حضور صلی الله علیه وسلم چې زموږ مخالف لښکر د هغې تعداد چې کومه دی 100 دی.